लपारा द खुशाले खबर पर सदाखार की जुडिशल कम्प्लेक्स पर बाकायदा तोगा प्रानस्त शवे द्वाना तहसीलून उलस बउस खपल मुकदमात पर सदा जुडिशल कम्प्लेक्स के तरसर कवी तफसील द इकबाल हुसैन इकबाल पर रिपोर्ट के د کوزې او منځنۍ کورمې ولس لپاره د خوشحالۍ زیری په صداخار کې د کوزې او منځنۍ کورمې ولس لپاره په باقاعده توګه د جوډیشل کمپلیکس افتتاح وشوه. د کوزې او منځنۍ کورمې د دوو تحصیلونو خلک به اوس په صدا جوډیشل کمپلیکس کې خپل مقدمات ترسره کوي. دې نه وړاندې به د کوزې او منځنۍ کورمې لرې پرتو سیمو خلک خپل مقدمات ترسره کولو لپاره پاړه چنار جوډیشل کمپلیکس ته په تلو مجبور وو او پاړه چنار ته په تلو راتلو به د خلکو زرګونو روپو خرچه کېده. د دواړو تحصیلونو ولس د ډېرې مودې رئیسې دا غوښتنه کوله چې دوی ته دې سهولت ورکړل شي او په صداخار کې د عدالت قایم کړل شي. ولې اخرکار د دوی مطالبه تسلیم کړی شوه او عدالت په باقاعده توګه خپل کار شروع کړی دی. د سیمې خلکو په دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. مو نن دوره زیاته خوشحالي ده چې موږ دلته عدالت راغلی او موږ ته به انشاءالله انصاف ملويږي او ټول عوام دوره خوشحال دي. بل لوري د کوروم بار اسوسییشن صدر، نائب صدر او جنرال سکرټر دا یو ښه ګام ګرځولی دی. سمو دوی ورکې بار منډه وکړي. چیف جسټس سره درې سال ورته میټینګونه وکړو. د کوروم بار اسوسییشن منډه ترلو سره د عدالت دلته راغلو او چیف جسټس ایمو سیشن جسب هغه ایون دای چې موږ غوړو انصاف کور په کور ورکو. دلته اوس فلحال یو ایډیشنل سیشن جج ون او یو چې کوم د میجستریټ صاحب سیول جج صاحب کم جوډیشل میجستریټ هغه دلته ناشتي او with the passage of time چې کوم د بنورم زیاتیږي د ججان ان شاء الله ټول عدالتونه ای ټی سی کنزیومر اینټي کرپشن ټول عدالتونه به واخ سکیږي. د موږ کوم د کورمې اسټابلیشمنت ته هغه کا اف سی دا او آرمی دا او یا پولیس ته د هغو په مدد سره هغو دغه کې ټول یو کلیکټیو ایفورت چې نن دا عدالتونه قیام راغللو. یقینا په صداخار کې د جوډیشل کمپلیکس پرانستو سره به د لرې لرې سیمو ولستا په تلو راتلو کې ډېرې اسانتیاګانې ترلاسه شي. کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا ضلع کوروم. صوبائی